په ماشومانو کې د پوهې را بیدارولو لپاره د کوټ ترنو په بیچو کې د بوټو کرلو یو مهم پیل شوی دی چې پکې په ابتدایي توګه په بیچو دننه د سکول ماشومان خوشه سلو پورې بوټي په خپلو نومونو نال کړل. د بوټو د کرلو دغه مهم صحت نړیوالې ادارې WHO په مرسته سره ترسره شوی دی. په دغه مهال د خلت او د تعلیم محکمې افسران هم راغلي وو. د 400 د هل محکمې مشر ډاکټر فرخاد دلبر رادیو ته ویل چې بوټي ژوند دی ځکه د ژوند لپاره د اکسیجن یا ساه اخیستلو ضرورت وي او دا بوټي هر بشر ته 98% اکسیجن ورکوي او خوشه 80% ترې خوراکونه ترلاسه کیږي. نو باید چې د دې کرلو ته دوام ورکړي شي. ځانن چې کوم انیشیټیو دی د بیچو والا او موږ هیلث ډپارټمنټ غشتي دي نو د دې په حواله سره وزنده وایم چې دا ورلد هیلث ډیم تیر شوی دا انسان د صحت لپاره اکسیجن ډیر ضروری دی او اکسیجن د دې نه بغیر ممکن نه دی چې دا پلانټیشن څومره زیات وي هغه مربع اکسیجن زیات په ماحول کې چې اکسیجن زیات وي زموږ مازغه زموږ صحت دا ټول چې کوم دی دا ډیر ښه طریقې سره د گروث کیږي د ډیولپمنٹ کیږي. ماشومان هم ځکه انګیج کړي د دې وخت نه پدې کې د بوټو کرلو جذبه پیدا شي بل دا اونرشپ مونږ دی لورک دا بوټي دوی په نوم مونږ کړل سبب هم دا ماشومان دې بوټو ته راځي د علاقې خلک ته وبو متاجي دغه مؤریو خپل بوټي ګوري. د تعلیم محکمې ډیپټي ډي او ایجوکیشن محمد زبیر وایي چې په دې مهم کې دوی ماشومان ځکه وساتل چې یو خو دوی کې شعور را پیدا شي او بل دا چې دوی به بوټي په خپل نوم نال کړي او بیا به د دې خیال ساتي. د یو ملک په 30% لینډ ایریا باندې جنگلات پکار دي. زمونږ بیډ لک دا دی چې only 5% of our land چې کوم دی that is covered by trees or forest. ډیر زیات ضروری ده چې زمونږ په دې وطن کې tree plantation وشي. بل دا اورو منګه چې trees are the lungs of the universe. بل بل خبر زه کوم چې وسه کم climate change روان دي نو منګه اورو چې کم 20 most affected countries دي پای کې پاکستان هم شامل دي. ورس دا کم ډیزاستر راځي کم نقصانات راځي هغه وایډ کول لپاره پکار چې ډیر د trees وکړل شي. نو چونکه ایجوکیشن یو ډپارټمنټ دی او د ایجوکیشن کنټریبیوشن بر خلکو ته واضح دی چې د پر دې کې کنټریبیوشن شته رول شته. بل لا پروجیکټ چې کوم راغی اون ا ټری بای سټوډنټس زما په خیال سره زه خو ډیر زیات په فیور کې ما کم پروجیکټ مخکې چې کم کمیابي شي وي هغه ان شاء الله دا پروجیکټ پوره کوي ځکه چې زما سټوډنټس ایج داسې دی چې هغوی سکار وکړي هغوی خوښي هغوی موټیویټ کیږي. یو خو چونکې ماشومان زمونږ په کلاس روم کې دا یو ښه ای وی ایر دی او دلته دا ایز ا ټول استعمالي ډیر زیات ماشومان او بل چې ماشومان به موټیویټ شي صرف ان چې همدا به دلته کوم چې ونې دوی وکړلې او د دې خصمانه وکړي بلکې دا به ترغیب ورکړي دا به خپل کور ته لاړ شي خپل مالک خپل کلی کې او واټي و ارزه کې خپل سکول کې نلته به نور ماشومان موټیویټ کړي. د ماحولیاتي کارپوهان وایي چې د ښه ماحول لپاره د ځمکې په 25% رغبه بوټي نالول ضروري دي. خو دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه سالور او د پښتونخوا صوبې یوازې په 0% برخه کې بوټي نال دي. خو کو دا مهم دغه رنګ په کامیابی سره سر ته ورسي نو په کلایمټ چینج به قابو وموندې شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز ترناب په ماشومانو کې